محترم مسلمانانو خویندورونو، نن چې کومه وظیفه ده د لوی اختر نه مخکې دا وظیفه محترمو دا کول پکار دی. ستاسو څومره د لوی نه لوی حاجت وي، ستاسو څومره د لوی نه لوی مشکل وي، انشاءالله العزیز دغه دوه وظیفې تاسو د اختر نه مخکې وکئ. انشاءالله العزیز اختره پورې به تاسو ته خوشخبري دا میلاویږي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دا وظیفه یو صحابي ته ورکړې وه، د هغه صحابي محترمو کار شوی و. زموږ چې اختر دی انشاءالله العزیز پاکستان کې په حالي په ورځ دی او دغه رنګې زموږ عرفه دا د جمعې په ورځ ده. یوې زنانه محترمو دا وظیفه کړې وه او په هغې باندې قرض و، ډېر زیات لوی قرض و. الله پاک له تمامې قرضې دا ختمې کړلې. دغه رنګې محترمو څومره چا حاجتونه وي، څومره مشکلات وي، تاسو دا وظیفه یو ځل وکئ. انشاءالله د اختر نه مخکې به ستاسو حاجتونه دا پوره شي. دغه رنګې ستاسو مسایل دا به الله پاک ختم کړي. صرف 1500 پیرې تاسو دا کلمات ووایئ. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډېر زیات بخښونکي او د ډېر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. الله پاک دې زموږ استادو تمام حاجت پوره کړي. الله پاک دې زموږ استادو تمام قرضې د ادا کړي. الله پاک دې زموږ استادو تمام مشکلات دا ختم کړي. محترم مسلمانانو، دا څومره دعاګانې موږ کوو په هر یو ویډیو کې، انشاءالله العزیز دا تمامې دعاګانې به رنګ محترمو دا به راوړي، رنګ به دا لازما محترمو دا به راوړي، دا به قبلیږي. دغه رنګې د هر څه دپاره دوایي ده. انسان په غوږ باندې درد وي، یو قسم دوایي دا ورکوله. دغه رنګې په هیټه درد وي، بل قسم. دغه رنګې نظر کې مسله وي، بل قسم. په پښو درد وي، په سر باندې درد وي. نو د هر یو څیز دپاره ځان له دوایي دا ډاکټران دا ورکوي. دغه رنګې د هرې مسلې دپاره ځان له وظیفه ده محترمه. او نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا د هر قسم حاجت دپاره ده، دا د هر قسمه مشکل دپاره ده. یاد ساتئ محترمو، موږ سره چې الله پاک کومه معامله کوي، دغه معامله زموږ د ایمان د کمزورتیا د وجه کوي. موږ وظیفه دومره ډېره زیاته وکړو خو هلته هم پې یقین نه وي، هلته هم اکثر په هیټه کې آرام وي او بعض وخت کې داسې وي چې موږ ناامیده شو او وظیفه هم کوو. داسې نه، مکمل د الله پاک په ذات باندې یقین، د الله پاک نه په الله پاک باندې دغه خپل حق دا منل دی محترم. دومره زاري الله پاک ته وکړئ چې الله پاک ستاسو دا وظیفه دا قبوله کړي. تاسو روزانه محترمو 500 پیرې دا وظیفه وکړئ، تاسو ته پته ولګي د دې وظیفې څومره طاقت دی، د دې وظیفې څومره زور دی. یار تاسو د اختر نه مخکې دا وظیفه وکړئ، انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو هر قسم حاجت پوره کړي. که تاسو د نوکرۍ دپاره کوئ، که تاسو د کاروبار دپاره کوئ، که تاسو د قرضو د ختمېدو دپاره کوئ، او که څوک په جیل کې دی هغه د راخلاصولو دپاره کوئ، انشاءالله العزیز لازما محترمو ستاسو دا وظیفه دا به کار کوي 100%. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم یو صحابي دی او دغه صحابي په جیل کې او د یهودیانو په قید کې و. پیغمبر علیه السلام دغه وظیفه ور وښودله ورته، یا چا دا وظیفه وکړله دې سړي دپاره. فرمایي چې دغه سړی د جیل نه واپس راغلی، دلته کې دوی وظیفه پوره کړې نه وه، هلته کې به د هغې یوه غوټه دا به کولاوېدله. اخره کې څومره ځای تړلی شوی و، تمامې غوټې دا پرانېستلی شوې، دا ختمې شولې او ځان سره د هغه ځای نه مال غنیمت کې د دنیا ګډې چیلۍ دا یې راوستلې او خپل کور ته خپلې ښځې له دغه رنګې بچو له دا راغلې. نو که تاسو ګورئ، تاسو هم داسې وایئ چې زموږ دی هر کار وشي او مزېدار دی وشي، دا وظیفه هم ستاسو لپاره ده. نو ترتیب او طریقه کار به د وظیفې داسې وي چې موږ روزانه 1500 پیرې دا وظیفه کوو په چهارندام کې. کله موږ چهارندام وکړو موږ به دا وظیفه شروع کړو، خو چې کله هم شروع کوله نو چا سره به خبرې دا به نه کوو. 100 پیرې به درود ابراهیمي وایو
او که دغه چاته ګران وي نو صلی الله علیه وسلم دا دی وایي. دغه رنګې بیا د لا حول ولا قوة الا بالله دا دی 500 پیرې وایي. لا حول ولا قوة الا بالله 500 پیرې. دې سره حسبنا الله ونعم الوکیل 500 پیرې ده. او بیا د هغې نه بعد 100 پیرې صلی الله علیه و آله وسلم دا دی وایي. او بیا د هغې نه بعد لاس اوچت کې دعا دی وکړي خپل خالق ته خپل مالک ته زارۍ ورته وکړي. انشاءالله العزیز الله پاک د ځان نه کلک یقین ساتم چې اختر بله راغلی نه وي. الله پاک به ستاسو تمام حاجتونه دا پوره کړي. الله پاک به ستاسو تمام مشکلات دا به ختم کړي. یاد ساتئ محترم به امید سره وکړئ، په توجه سره وکړئ، د زړه په صدق سره وکړئ، په اخلاص باندې وکړئ. انشاءالله دا وظایف دا به رنګ راوړي رنګ. دا وظایف به داسې پیدا کړي چې تاسو به حیرانه شئ. ځکه د قرآن مجید آیتونه دي، یا د الله پاک نومونه دي، یا نبی کریم صلی الله علیه و وسلم ښودلې شوي طریقې دي. نو تاسو په ژوند کې راولئ، عمل پرې وکړئ، مخکې خلکو سره شیر کړئ. انشاءالله الله پاک به لازما ستاسو پیدا کوي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.